مشرك بيدتي إيشان مشرك بيدتي إيشان الله به نستعين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد مليس دی یو دلیل می ویل دویم دلیل ویم اوس پورې دانه به چې کوم دلیل جواب شغه دلیل کې نه حسابيږي هغه ما د مسلم شریف د روایت نه دلیل جواب مې کو ترجمه دل پیش کړه معنا مې دل پیش کړه بیا مې چې دا زما دلیل دستانه دی او ما 10 روایتونه په شقول باندې پیش کړی دي او تفسیر او مفسرات ټول اشبک دلایل غدي نو دا سو شو 16 دا دان تریا ساده خا اوس مخ کې کوم دا وړاندې خبر دی چې نبی شهید دی ما دا وکیل کنه یار تاسو لګي وای نبی شهید دی او ما چې خو چې فشهید میت نبي ياخذ لك صبر نبي ياخذ طاومنا او ما شرط وای چې حیا احياء باعتبار البرزه طب ما شاء الله دوی حیات دنیاوی وای حیات دنیاوی ته دنیا په اعتبار سره مړ دې مشر دی وای ژوند دی نه دې سره بسکه پیرانی پیر سے وای ژوند دی یو نه دی 12 حوالی دی 12 حوالی ته پریدا ریاست ټیم ځای کوي مړه پریدا دی نه خبر مې حیات ګوره ملي سم ته کیدا دیم نمبر تاج د سمره تفاسیر پیش کړی دي لک صبر کوي سمره تفاسیر ته پیش کړی دي په یو تفسیر کې د قبر لفظ شته اعاده لفظ شته لک صبر وکړه لک صبر وکړه کنه یار د اخیرانو کې باخیر یو کې باخیر قبر لفظ پکې نوې زمان شکست لک صبر وکړه قبر لفظ وستان شکست لکینا مړه لکینا یار لک صبر الګه دا خبره پورا اورا تنیمه خبره اورې پېږي کنه ډزي دا واز ټیم ودرو ما ټیم ودرو یار ته به خیر خدای باندې به خیر ټینګ نه ورا دې چې سمره حواله پیش کړی دی لکسورګه سمره حواله پیش کړی دی رستنی د مفسرینو لفظ د قبر پکې نو اولی ول حواله کې لفظ د قبرو دا دیو بندي عالم د دوی قبر دی غړی ته نو قبر علی برزخ ته وای او باسه تر اشرف علی ثانی اشرف الجواب دام نہ پیجانی لگ صبر ہاں دایتے مرگا ہاں اشکال تو جب قبر سے مراد یہ گھڑا ہوتا دیوئی جی اعتراض بالا کہ جی قبر نہ مراد دغ گھڑا ہے جس میں لاش دفن کی جاتی ہے حالانکہ اصطلاح شریعت میں قبر گھڑے کو کہتے ہی نہیں لگ گا ہاں نہیں کہتی بلکہ عالم مثال کو کہتے ہیں تب خیر روزات ہر بخیر روزات ہر یو دلیل کیو خیر او ذاتر حیات دنیاوی زب استا پلاس سره استا پلاس بیت کما خدا دې دلیل قطعی حیات دنیاوی اعداء اور روضات ہر دا والا ہاں دے قبر سے وہ گڑا مراد نہیں جس میں مردہ کا جسم دفن کیا جاتا ہے بلکہ عالم برزخ مراد ہے عقائد اسلام کان دیلوی تبر روضات ہر خے حیات دنیاوی بخے اعادت ارواح بخے او څنګه چې ستا مشر پیرانی پیر سے جرات سره لیکل دا قاعده باندې ثابته دا خو ثابت نه کړه دریم نمبر کې مولوی صاحب نور خو د کار خبره سره کړي بل خبر دام شو بل دا چې دې کې ستا قاعده باندې تطبیق نه راځي یو روایت دی بعض پیش کړو وای دا شهدا په برزخ کې دار کړی وای شهدا په برزخ کې ژوند دي او زه سېما په برزخ کې ژوند دي دغه ولي چې انبیا شهدا او حیات برزخی برزخ کې دی عالم برزخ کې د قبر دنیاوی کې د روضات هر کې حیات دنیاوی نشته د ما است اتفاق ته په دی باندې خاص تعمیم مخکې باراتونه په دی باندې وي اوس تخصیص بعد تعمیم بل دی چې دا رسالې پیش کړې هغه جاده چې رسالې ما کورن دی یا استاد رسالې استاد غن پیش کړل دي استاد تعرض دي دی قرآن کریم میں شہداء کو زندہ کہا گیا ہے حالانکہ بدن ان کا مردہ ہے زندہ چې کم حیاتی دی وای دلته چې قرآن کریم کې شهدا ژوند ویلې شوی دي ژوندی ویلې شوی دی حالانکه جسم دا غوی میت ته معنا دا حیات جسمانی نه ده عقاید اسلام کان دیلوی دیوان کوي خو ولا چې په دیوان څنګه نشه خپل لکه څنګه بل دا مولوی سے ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات یار دما په ټیم کې تاسو ټول ټیم ته دی ولا تحسبن الذين پیش کو دې سره دا تفسیر دی وای دو لا محال انهم ماتوا وعنا اجسادهم في التراب وارواحهم حيه كارواح سائر المؤمنين دی وای د دې مرادم دا دی چې حیات شهدا په الجنه چې حیات د شهدا په الجنه انبیاء په طریقه اولا په جنت کې دا خو زما دلایل دی حیات دنیاوی راوړل چې پته لګي او دا نوې خبره دا استاد متکلم اسلام زبدة المحدثین خیر المتکلمین ماستر کاړوی صاحب دې سوې دی آیت بارکی دی چې الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال سألنا عبد الله عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون قال اما أنا قد سألنا
تعالى عن ذلك وقال أرواحهم في جوف طير قدر لا قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت. دیوای مشر دیوای په جنت کې ژوند دی، ته په قبر کې ژوند دی. اوس به چا منو؟ تاسو به چا منئ؟ د مشر ومنئ. اوس مخکې تعمیم بعد التخصیص د کومه انبیاء باندې اطلاق د میت شوی د قرآن کړی. افإن مات او ان قتلا او قتلا انقلبتم على اعقابكم. نبی علیہ السلام بارک دیم مقام کی افإن مت فهم الخالدون انك ميت وانهم ميتون. ابراہیم علیہ السلام بارک والذي يميتني الله ما باندې مرګ راولي والسلام علی یوم اموت. یحیی علیہ السلام بارک و یوم یموت. خضر علیہ السلام کی فامات الله. دا 20 آیتونه په دې باندې چې هر فرد بشر باندې مرګ دنیاوی راغله ده او دنیا لکه څنګه دنیا کې هر فرد بشر باندې موت راغله ده. سرفراز خان صاحب داسې وایي چې تاسو څه کوئ؟ تاسو دا مناظره کوئ که دا څه کوئ؟ دا کیمره لگا کے دواړو دا څه کوي؟ ښه 20 ساعتونه په دې باندې شو چې دنیا کې هر فرد بشر باندې موت راغله، انبیا غیر انبیا او مرګ معنی د انفکاک روح عن البدن. دویم شیخ د ما سره چې تر څو روح وته تر قیامت پورې دې بدن ته نشرات له الله فیمسک التی قضا علیها الموت. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. دی وایي چې د دې آیت کې انفس جمع معرب بالله مولوی صاحب په کې خیر دي ته وایا جمع معرب بالله دې کې عمومي استغراقي بکی کله جنسی الف لام اخر کې استغراقي دونه کې زموږ دا انبیا غیر انبیا ټول ته شامل. دو قسم خلق نائم د پاره ارسال له میت د پاره امساک دی. نائم غیر ارسال مقید کو بقید د اجل مسمى او د میت امساک پرې خو د روح بکله راځي تر څو پورې چې اطلاق د موتاوی تر هغه وخت پورې دی باندې امساک وي. دا مفتی شفیع صاحب د معارف القرآن دے. اللہ تعالیٰ تم کو جب تک چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے، پھر جب چاہے گا تم کو موت دے گا، پھر قیامت کے دن وقوع میں دائیں دے گا. ہاں ایسے یمسک التی باندې وایي هذه تفسير قرطبي ده ليه يسري فهو يمسكه واذا الله دا روح والد ميتنا ولا يرسله دي جسم تنفري الى يوم القيامه تر قیامت پوری الله دنیا ته نه پریدي دا روح د جسم نه بغیر را دي لګور پریدا دیوای قبض روح کے بعد جنت میں جانا روحانی جانا ہے. فیمسک التی سرا دیوای قبض روح کے بعد جنت میں جانا روحانی جانا ہے. جسمانی جانا مخصوص ہے قیامت کے ساتھ. مرگ ذرا جنت داخلے دا روحونه داخلے گی جسم میں قیامت کی داخلے گی. مولوی سے بسوک پوا گئی دے درم جی کی وہی دے اوسئی ولا يردها الى البدن حتى ينفخ نفخه البعث. دیوای چې روح وته تر قیامت پورې دی بدن ته واپس راتل نشي. تفسیر مدری هدی بیا مکه دی تعلق دی بأن يقطع تعلقها عنها بالكليه فلا يمكن لها التصرف في ظاهرا ولا باطنا. دیوای چې تعلق د تصرف هم نشته نه یې ادا اشته ده نه تصرف د تعلق د تصرف اشته ده. دا تفسیر مظهری دی. ها دغرنگی فهو يمسك دامشو. دلیل نمبر 2 الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم بما كنتم تعملون. دی طرح تفسیر عثمانی دے اور دا خبر لگی دے چې روحانی طور پر تو انسان مرنے کے بعد ہی جنت یا دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے اور جسمانی حیثیت سے پوری طرح کا دخول حشر کے بعد ہوگا. دیوای څنګه انسان مرشي دا روح جنت تلار شي. مولوی سے وای په جسم کې به قبر کې دے. نبی علیہ السلام او قرآن و آیات برزخ دے. مولوی سے وای نه حیات دنیاوی دے لکه څنګه چې پیرانی پیر سے گلی دی. ہاں دے قبض روح کے بعد جنت میں جانا روحانی جانا ہے اور جسمانی جانا دا مخ کیے. خبیات دین رسول دلیل نمبر 3 پدی شق ثالث باندھی دے وای ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. دلائل 27 شوقا دلائل شو ولا شمال هذا اللي خلق بدري شكون وانا 27 دلائل ما شاء الله بدری شکون وانی 27 دلائل اس محترم بار بار ما ته وایي دا چرته دا حیات حقیقی دنیاوی ذکر نه ده شران مولوی سے محترم قرآن مولوی سے محترم بخشا 15 تفاسیر میں درته پیش کړو. روح المانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 20 مولوی سے لکھل دي حقیقیت بالروح والجسد. مولوی سے حقیقیت بالروح والجسد. مولوی سے بیا مولوی صاحب تفسیر شیربینی لیکلی دی. مولوی صاحب حیات بالجسد. مولوی صاحب حیات جسدی دی. بیا البحر المحیط حیات بالجسد. مولوی صاحب حیات د جسد لپاره. او بیا مولوی صاحب محترم تفسیر شیخ زاده هم ذکر کړی دی حیات بدنی. مولوی صاحب محترم دین پس مولوی صاحب محترم تفسیر الاکلیل
مولوی صاحب محترم حقیقیت مولوی صاحب تفسیر مې درته اول پیش کړی دی عبارتونه مې درته ویلي خو صرف درته دوباره وایم چې یاد درته شي جلد نمبر 1 صفحه نمبر 288 حقیقیت بالجسد والروح مولوی صاحب 15 تفاسیر مې درته پیش کړی دی او د قبر لفظ تا وختي وویله چې په دغه تفاسیرو کې د قبر لفظ ذکر نشته وسم درته وایم که چېرته په دغه تفاسیرو کې ذکر د قبر نه وي زما د شکست وي ستا د فتح وي خپل په خبرو باندې قایم ودرېږه راشه تا وایي چې ستا په تفاسیرو کې د قبر ذکر نشته که نه وي تا وګټل کوي ما وګټل راځه تیار شه مولوي صاحب محترم بیا مولوي صاحب دا زما سره تفسیر اللباب دا ولا تحسبن الذين فدي آیت باندې مولوي صاحب محترم دا شپږم نمبر تفسیر دی مولوي صاحب دی وایي انبیاء الله لا يموتون ولكن ينتقلون من دار الى دار محترم مولوي صاحب دا تفسیر مولوي صاحب دا وګوره دی هم لیکلی دی پیغمبران مولوي څنګه مولوي صاحب مولوي صاحب مرګ نه انکار نه کوي مولوي صاحب حیات کې فرق دی مولوي صاحب یو عالم دنیا ده یو عالم برزخ دی یو عالم آخرت دی دا په یو بل باندې قیاس کول مولوي صاحب دا صحیح نه دی ستا نمبر راځي ولې خبرې کوي ستا نمبر راځي د انتظار وکړه مولوي صاحب محترم بیا زما سره دا تفسیر نمبر 7 تفسیر مظهری دی وای والشهید لا يبلى في القبر مولوي صاحب في القبر مولوي صاحب محترم قبر لفظ دی واورېدله مولوي صاحب محترم لا يأكله الارض مولوي صاحب محترم دغه قبر کې دغه ځمکه دا جسد نه خوري بلکې دا محفوظ وي او په دې باندې ان شاء الله د حدیث انبارم لګو مولوي صاحب ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء مولوي صاحب محترم بیا دی وای وهذا ايضا اثر من آثار حياته او دغه چې دغه جسم محفوظ وي دا اثر د حیات نه دی او حیات جسم د پاره دی مولوي صاحب محترم دا زما سره حواله جات دی مولوي صاحب بیا درته وایم مولوي صاحب چې تاسو هر ځای کې دغه ساخته لفظونه هغې جواب دې راته ونکړه مولوي صاحب محترم چې اعاده نه مراد ستا قانون د الله تعالی مراد دی او که نه ستا مراد حکم عادي دی که چېرته قانون د الله تعالی مراد وي بیا څنګه پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث کې فرمایي تعاد الروح الى جسدي مولوي صاحب محترم مولوي صاحب الله تعالی فرمایي وما ينطق عن الهوى که چېرته مولوي صاحب محترم بیا درته وایي حکم عادي مراد وي دغه حکم عادي دا راته بیان که څلور قسمونه عربي منطق اصطلاحات پرېږده پښتو کې وایه پښتو کې نشي ویلی خپل ګوجرو کې وایه وایه راته ستا کم مراد دی مولوي صاحب محترم دا بیا مولوي صاحب محترم زما سره تفسیر روح البیان په دغه آیت باندې دی مولوي صاحب محترم تفسیر روح البیان په دغه آیت باندې مولوي صاحب محترم دی دلته لیکلی دی ای بل هم احیاء مولوي صاحب محترم بل هم احیاء مولوي صاحب محترم چې دا ژوندي دي مولوي صاحب محترم ما درته بار مطالبه کوم مولوي صاحب محترمه چې ته چېرته دغه جسد دپاره د میت ذکر راوړه د قرآن آیت نه مولوي صاحب چې حیات برزخي نه دغه میت چې دغه حیات برزخي دغه میت وي دغه جسد په حیات برزخي سره یو حدیث پیش که صحیح نشي کولی ضعیف پیش کا ضعیف نشي کولی منګړت پیش کا منګړت نشي کولی موضوعي پیش کا خو پیش کا مولوي صاحب محترم زه به انشاءالله درته حدیث نه هم وثابتو مولوي صاحب او زما د سوالاتو جوابات به تاسو راکوئ مولوي صاحب محترم دا ما درته پیش کو 8 تفاسیر ولا تحسبن الذين په دغه آیت باندې 15 تفاسیر می درته پیش کو ولا تقولوا لمن يقتلوا باندې اوس به مولوي صاحب محترم راځو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د احادیثو طرف ته مولوي صاحب محترم چې موږ به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د احادیثو طرف نه دا احادیثو به ان شاء الله موږ ثابتو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام او ټول انبیاء کرام په خپل دغه قبرونو کې ژوند دي مولوي صاحب محترم حتی چې منظوره کوي او ان شاء الله مولوي صاحب محترم مولوي صاحب دا به ان شاء الله ستاسو د کتابونو نه به هم ثابتوم چې ستاسو کتابونو نه هم لیکلی دی چې دغه انبیا علیه الصلاة والسلام په خپل قبرونو کې ژوندي دي مولوي صاحب محترم اوس که زمونږ د دیوبندیانو خبرې نه منې د قرآن خبره نه منې د حدیث خبره نه منې خپل د مشر خبره به ان شاء الله ته ومنې امید لرم مولوي صاحب محترم مولوي صاحب متوجه شه مولوي صاحب محترم دی خو مولوي صاحب
دا زما سره التنویر مولوی صاحب محترم التنویر جلد نمبر 4 صفحه نمبر 507 پدې کې دی حدیث نقل کوي مولوی صاحب محترم الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون مولوی صاحب محترم انبیاء کرام په خپل د قبرونو کې ژوند دي او منځونه کوي مولوی صاحب محترم دا التنویر کتاب دی مولوی صاحب محترم دا زما سره مولوی صاحب محترم کتاب نمبر مولوی صاحب محترم الفوائد مولوی صاحب دغه توجه دی غواړم الفوائد جلد نمبر 1 صفحه نمبر 33 مولوی صاحب دی پدې کې علامه رازی رحمه الله پدې کې لیکي مولوی صاحب الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون مولوی صاحب محترم انبیاء په خپل قبرونو کې ژوند دي او منځونه کوي مولوی صاحب محترم دا زما سره مولوی صاحب الله مولانا در على تاسو مولوی صاحب توجه غواړم دی خو غواړم مولوی صاحب دا زما سره خپل کتاب حساب مولوی صاحب محترم مولوی صاحب مولوی صاحب محترم دا زما سره نمبر 3 کتاب مولوی صاحب محترم کشف الاستار عن زوائد البزار مولوی صاحب محترم دی جلد نمبر 3 او صفحه نمبر په 100 کې ذکر کړی دی الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون مولوی صاحب محترم الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون مولوی صاحب محترم منځونه هم کوي مولوی صاحب محترم دا زما سره مولوی صاحب نمبر 4 مجمع الزوائد مولوی صاحب محترم دی دغلته جلد نمبر 8 او په صفحه نمبر 300 مولوی صاحب توجه دی غواړم په صفحه نمبر 386 کې لیکل دی مولوی صاحب محترمه الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون مولوی صاحب محترم انبیاء په قبرونو کې ژوند دي او منځونه هم کوي مولوی صاحب دا مولوی صاحب محترم نورم درته وایم دا 15 کتابونه د احادیث شو یو کتاب پیش کړه د حدیثو چې دغه ثابت وي چې دغه انبیاء په قبرونو کې مړه دي یو پیش کا صحیح حدیث دی نه وي منګړت دی وي منګړت دی نه موضوعي دی مولوی صاحب خپل پنځمري کتاب نه پیش کا نشي کولای مولوی صاحب محترم د بریلی کتاب نه پیش کا نشي کولای غیر مقلد کتاب نه پیش کا مولوی صاحب چرته د یو معتزلی کتاب نه پیش کا مولوی صاحب مولوی صاحب د یو معتزلی کتاب نه پیش کا مولوی صاحب محترم او ان شاء الله دا به بیا ځم د کټاره ته پیش کو نو بیا به مزید درته دا هم وای چې دغه عقیده کې تاسو معتزله یو یاست مولوی صاحب محترم او ان شاء الله کدی پیش نکو زما درته وایم چې دا عقیده د معتزلیانو د حیات الانبیاء او د قبر د عذاب نه منکرین د مولوی صاحب محترم ان شاء الله اوس به ټینګ شي ستاره اردو رساله ستاره اردو کتابونه ستاره حواله جات هغه عبارتونه هغه ختم شو وسره مولوی صاحب محترم کله اخو ګوره کله دی خو ګوره کله مولوی صاحب محترم اوس به برداشت کی دغه حواله جات په ځان باندې لګ برداشت کیمره ورته تاو کوي مولوی صاحب محترم ته لګ زر کیمره تاو کوي مولوی صاحب محترمه دغه حالت ما ته وګوره مولوی صاحب ما ته وګوره مولوی صاحب محترمه ما درته اته کتابونو د احادیث پیش کو صحیح حدیث می درته پیش کولا چې الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون مولوی صاحب محترم انبیاء په خپل قبرونو کې ژوند دي مولوی صاحب انبیاء په خپل قبرونو کې ژوند دي اته کتابونه د احادیث څخه یو کتاب پیش کړ صحیح حدیث پیش کړ یو منګړت حدیث پیش کړ موضوعي پیش کړ خو سنا پیش کړ مولوی صاحب سنا پیش